बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राउंड कतन को अस्सलाम वालेकुम ननी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर गले वेमा ग्राउंड कतन को दो अफगानिस्तान सूरत हाल चिकम दे वरस्त वरदा कम रिपोर्टuna राजी आगा ढेर ज़्यादा दासदी तशवीशनाक थी लगा शिबा मख के मा खबर कौले काबल के दे मलगरी सरा खबरयाल सरा नौगुई मा तवे चे नन कम कन्फर्म रिपोर्ट नो आगा दा दे चे तकरीबन योनिम सल ज़िले वलसवाले हो तदवी वही जमंगा दा ज़िले लगे गाटी दा अफगानिस्तान के तकरीबन 300 यादी या 400 ज़िले दी टोले नागावी चे आगा पूरा फिगर चे आगा कमियात का आगा योसल द्रिसल वेख ज़िले ची कम दी दा तालिबान उता दगा शविदो दे वक्त मुंगा खबर को दा अफगानिस्तान चिकम सूरत हाल मखे तरा रवान दे ब्या दा अमरीके रवैया चिकम अगवी पर कम अंदाज के चदे दो अफगानिस्तान अमरीके वाला उवतल बागरा में एयरबेस चे पर कम अंदाज के खालिक कि संग दी उवतल पजे दे चे फौज ते हवाला कड़ो अलते की लुटमारान फिर आगलू पदे टूल सूरत हाल ब्या दा पाकिस्तान पॉलिसी क्लियरेंस सिस्टा पके निश्ता दे पदे बटोले खबर कुरान को तुमको मंगा सरा दे प्रोग्राम के शिरकत की हागले अनवर हक काकड़ से द सेनेट ऑफ पाकिस्तान गड़े दे द अफगानिस्तान ऊपर बैन अवी उमूर बांधे खसूसी महारत हम लरी काकड़ से डेरा मनना प्रोग्राम के दोस्त हर कले वेमा द अवामी नेशनल पार्टी वयान सीनियर रहनुमा पुखाने सेनेटर जैद खान साहब जमुंग सरदी जैद खान साहब तोस्तम प्रोग्राम के अरकले डेरा मनना द जलालाबाद नबा जमुंग सर हम पदे प्रोग्राम के द काबल ना दे प्रोग्राम की जमुंग सर शिरकत की अजमल उमर से सेलनकार दे और द निगरहार कम ची वलायती शूरा द हागे माविन मोइन हम दे अवतम प्रोग्राम की हर कले काकड़ से बिस्मिल्लाह किस्तासु नौकू स्तासु रीडिंग से दे अफगानिस्तान के बल्कि जो है मचे जैद खान से अफगानिस्तान सूरत हाल से कम दे मुंगा गुरु रस्त वरजा खराबी की पाकिस्तान क्यों पागे हवाले सरा काफ़ी पॉलिसी हवाले सर खबर नवे पॉलिसी हवाले सर खबर की अमरीकी फौजुवत द तालिबानों द हमलों चे कम दे रिपोर्टूना रेगुलर राजी सिचुएशन कम तरफ तरफान दे जैद खान से बहुता सोता संग गोरे ګوره حسن خان که تاسو ګورئ د افغانستان د تباهۍ سبب امریکا په هغه ټیم کې کړی چې کله ضیاء الحق ناصر روس راغلی او امریکې له موږ د امریکې وسلې ته موږ غاړه کېښود او مخکې کورن شو جهاد په افغانستان کې شروع شو دا هغه ورځې د افغانستان تباهي خو شو خو د هغې سره سره د موږ تباهي هم وشوه او هغه تباهي مسلسل روانه ده که خیال کړئ که تاسو خیال کړئ جانن چې تا ځان ته طالبان وایي او مونږ خو ته طالبان نشو ویلی دوی نن هلته کې چې کوم علاقه پته کړي نو دا جلسې دا ټوپکې چوتۍ او دا چغې وایي دا کوم خیال کړی نو په کار مې کې بهر مې کې حاجي حسین احمد صاحب د خدای وبخښي چې کله دا ډاکټر نجیب صاحب حکومت ختم شو نو دم پنسۍ راونغښتې او ورمنډې وکړو افغانستان هم قبضه کړو د هغې رزلټ سره ووتو حسن خان هغې تباهي راوړه را یې نه وړه دغه تباهي په افغانستان کې زموږ مشرانو چغې په هغه ټیم کې والي چې دا تباهي دا تاسو دا اور په افغانستان کې مو لګوئ دا دغه ټسټ نه پاتېږي دا پاکستان ته راځي راغی که رانغی دغه امریکا بیا هم دغه شانتې د افغانستان پرېښود او دا لاړه وتښتېده چې وتښتېده نو بیا چې هلته کې څه وشو د هغې نه پس بیا زموږ د ډیکټیټر وله غاړې ورکړه یو ټر یې واخېسته او بیا هغلته کې د دغه طالبانو سره چې څه وشو نن د طالبانو ته زه ستاسو نه تپوس کوم دوی له دا وسلې د کوم ځای نه راځي دا څوک ورکوي داسې ته چې جنګ روان وي خو دې ته خو سپلای کېږي د یو ځای نه که نه داسې خو نه ده هلته خو د هغې فوج دی د هغې څه خپل افسر خپل امیشن دی نو دا چې موږ ورته طالبان وایو نو دې طالبانو صاحبانو له څوک اسلحه ورکوي دا د کوم ځای نه راځي چې دی وایي چې ما له دغه پورې د زید خان صاحب څوک ورکوي ستاسو په خیال باندې څوک ورکوي طالبانو له اسلحه خبره دا ده چې د دې نه علاوه هغه خلک یې ورکوي چې د چا خپل مقاصد یې پکې ګوره د باد نه خو نشي راتلی د کوم ځای نه به راځي سمګلینګ باندې خو دومره وسله نشي راتلی نو ظاهره دی چې همسایه ملکونه دي په همسایه ملکونو کې خصوصا د پاکستان نومر یادېږي پاکستان هغې تهمت هم لګوي په پاکستان باندې چې دوی هغې سپورټ کوي نو د دې خبرې زه دا ده چې د دې تباهي سبب د زیات دغه نقصان په پاکستان ته رسي نن که دا طالب په دغه ټوپک باندې دا بیا د افغانستان قبضه کړي نو دا به هغه کې امن راشي په ټوپک خو چېرته امن نه راغلی یو طرف ته دوی وایي چې موږ مذاکرات سپورټ کوو نو مذاکرات دې لپاره سپورټ کوي چې ټوپک یې راغستی او ټوپک یې په ورکړی او دی ورته وا 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 ورځپي بس او دې ورځي واته کې ډز کوي او فوجي ولي یا افغاني ولي نو دا تاسو د افغانانو دغه معلوم دی تاریخ معلوم دی دا تاریخ وګوره ډېر وسیع تاریخ دی ډېر اوږد تاریخ دی د چنګیز خان نه راواخله تر اخره پورې دا د افغانستان باندې هر څوک خپله خواري کړله په افغانستان په ځای پاتې شوی دی او هغه خلک خراب شوی دی چې کوم چا حملې کړلي نن که څه کېږي نن دا دی چې امریکا وتښتېده دې کې څه شک نشته په امریکا به دې وتښتېده چې امریکا وایي چې ما په قلار نه پرېږدي پرېږده چې دوی بیا ونښلي
پرې چې دوی ته د همسایه ملکونو ته نقصان رسي. امریکا په 100,000 کیلومتر کې لرې پرته ده. امریکا ته څه نقصان دی؟ نقصان یې چاته دی؟ نقصان یې پاکستان ته نمبر 1 دی، ایران ته دی، روس ته دی او چین ته دی. او دا تباہي دا تباہي ګوره دغه ته کې نه پاتې کېږي. دا چې کومه تباہي راله دوی وایي موږ باړ لګوله، په باړ به خلک منې کوو، په باړ باندې خلک منې کېږي یاره. دوی به څه کوي؟ ګولۍ به پې چلوي چې دا کړي دا ماشومان او دا خلک را روان وي نو دوی به ګولۍ وچلوي او هغوی وایي چې زمونږ د تباہي سبب هم دوی دی. نو زه دا نه وایم چې زه دا وایم چې ګوره په دې ټیم کې ډېر د سوچ او د فکر خبره ده. او که دا دغه رنګ پالیسي چې دا کومه تېره شوې او کومه روانه ده نو دا زمونږ دپاره د تباهۍ سبب جوړېږي. زمونږ د تباهۍ خو مخکې دی، مخکې ګورئ که په افغانستان کې څه شوي دي نو دا کم حالات روان دي لکه زید خان صاحب تاسو دا وایئ چې کم حالات روان دي نو دا د پاکستان دپاره هم د تباهۍ باعث جوړېږي. کاکړ صاحب سینیټر زید خان صاحب هم تاسو کیدای شي د هغوی خبرې یو ټایم کې ستاسو لاین ډسکنیکټ و، خو زید خان صاحب چې کومې خبرې وکړلې یو خو دا دی چې ظاهره ما شروع کې ووایي چې طالبان نن چې ما کوم ټلیفون کو کابل ته نو یو ملګري دا خبریال هغه دا ووایي چې یاره 143 ځلې چې کوم دي دا طالبانو واغستی او افغانستان کې ډېر زیات تشویش دی عام ولس کې. تاسو څه وایئ چې دا کوم صورتحال روان دی د افغانستان دا وخت او بیا خاصه توګه په پاکستان کې چې کوم دی پاکستان کې هم تشویش دی نو د دې څه مخنیوی کیدای شي یا د دې دپاره دغه کیدای شي او که نه ځکه چې د حالات خو واقعي کې په داسې حالات روان نو افغانستان خو هسې هم روان دی خو پاکستان به ورسره روان شي. ډېره مننه حسن خان خبره خو د ټول نه اول دا ده چې د دې حالاتو یو سم تجزیه وشي، سم ډایګنوسز یې وشي، پته موږ ته ولګي چې رښتیا څه دي، دروغ څه دي او دا څه ویل کېږي، آیا دا د حقیقت ته نږدې خبره ده او که موږ هسې یو بل خوشحاله دا خبرې کوو. طالب د افغانستان زوکړی یو قوت دی، 20 کاله په دغه نقطه جنگ کړی دی چې امریکنز او نیټو اکوپیشنل فورس دی دلته قبضه کړې ده او دې ځای نه به ځي. هغه هدف هغې حاصل کو. بیګا بله ورځ په بګرام ایربیس کې چې 15,000 شپږ بندیان به ورسره وو، هغوی د لوکل کمانډر ته غږ هم نه دی کړی، د 2 غنټې پس هغه خبر شوی دی. بالکل دا هم ورته پاکستان ویلي وو. که د ګیله د افغان حکومت جوړیږي د ټول نه ولې د امریکې نه جوړیږي، خو د زورور نه ګیله نشي کولی، زور د پاکستان نه وځي. عرض دا دی چې تا بنیادی نقطه دا ده چې هغه تا ته وایي چې دا حکومت ناجایز حکومت دی، دا نظام ناجایز نظام دی. دا پاکستان نه وایي، دا د طالب موقف دی. اوس د دې دوو فریقینو په منځ کې دا خبرې اترې به دوی پخپله کوي، که جوړیږي او که تباه کیږي دا به افغان قیادت پخپله دا فیصله کوي. دا ویني چې تویږي د ازبک دی، د تاجک دی، د هزاره دی، د پښتون دی، چې د هر چا د هندو مسلمان دی، دا افغانان دي که نه دي. بالکل دی دا خبره راواخلي ودرې دی ته چې جی چې څه ټایم پورې پاکستان دا کړی نه، دا وسله اوس ما داسې لږ واوره چې زاهد خان کېدی چې دا خبره کړي د 50 کاله نه په دې خطه کې وسله پرته ده. دا وسله د کوم ځای نه راله؟ دا وا فیکټري نه راغلې ده. که طالبانو ته په وا فیکټري کې بمونه جوړیږي، میزایل جوړیږي، ټوپکې جوړیږي، ګولۍ جوړیږي او حواله کوي، خو راشي پاکستان د بین الاقوامي دنیا په کټاره کې ودروي، هسې ګپ لګوئ. هغه یو انډیجنس قوت دی، ستا خوښ دی، زما خوښ دی، نه مې دی خوښ. زم دا غواړم چې په افغانستان کې صلح جوړه شي او دا ټول ګوندونه راغونډ شي او یو داسې حکومت جوړ کړي چې عام افغانانو ته امن ورکړي. دا د پاکستان په کنځلو خو نه کیږي.
50 کاله نه 1500 کاله موږ ته کنځلې وکړي خو دا هدف داسې نه حاصل کیږي رښتیا به زه وایو یو فریق دی ډېر اهم فریق دی د سره جنګ کوي دی هغه سره جنګ کوي دا خبرې اترې به اوس دوی کوي دوی کم نظام مني دوی دا موجوده آئین مني هغه یې نه مني دا طرز حکومت مني دا د دې حکومت سره به حیثیت یو سنګل انټیټي خبره کوي بیل بیل ګروپونو سره خبره کوي آخر دا کار به چا کولو دا د پاکستان ذمہواري و ولې امریکې ته نه وایي چې زمونږ په منځ کې مو جوړه ونه کړو هسې روان شوی بنیادي سوال کاکړ صاحب هم دغه باندې راځو بنیادي سوال 15,000 انټرپریټرز چې امریکې ته روان دي خو دغه خواست مې ورته کړی چې یار دا زمونږ وروڼه دي مونږ دوی سره کښېنوئ څه چل راله جوړ کړئ او ما ته کنځلې کوي خو هغه ته هم کنځلې وکړه که نه ټیک شو زید خان صاحب کاکړ صاحب یو بنیادي خبره وکړله چې امریکا د 20 کالو نه هلته کې وه یوازې امریکا نه د دنیا سره نور هم 40-45 ملکونه چې دي پوره د ناټو قوت دا هر څه هلته کې وو هغوی 20 کاله کې هیڅ هم ونه کړله وسله هم د هغوی سره وه لایسنس ټو کیلو ته مونږ وایو هغه هم د هغوی سره یو 20 کاله پس چې ټول ناکامه شو الزام په پاکستان باندې وی دا خو دا دی چې اوبه ځینې وي په کمزوري ځای چې کوم دی هغه ورځي نو دلته کوم چې کوم دی امریکې ته څوک څه نه وي ناټو ته څوک څه نه وي او تاسو هم لګیا یې چېرې لکه دا ټول پروجیکټ چې کوم دی دا د پاکستان دی ګوره حسن خانه دا پاکستان ته په افغانستان چې امریکا راتله نو دا چېرته کوم طرف راغلي و دی افغانستان ته دا د پاکستان په لار نه و راغلی ولې مونږ به منې کوله زید خان صاحب نو ولې چا به منې کوله خو په جاز کې راغلي وو په جاز کې راغلي دا حسن خانه چې زمونږ د جاز طاقت نشته نو بیا مونږ ټیم په ود داسې شي یو عجیبه خبره کوئ نه زید خان صاحب تاسو څه وایئ چې پاکستان له پکارو چې امریکې افغانستان ته نه وي پرېښې تاسو دا وایئ بالکل چې نه وي چې ضیاءالحق نه وي پرېښې که نه نو د افغانستان چې دا نن کوم صورتحال جوړ شوی ورسره د پاکستان د تباهي ګوره کاکړ صاحب باچا سړی دی وزیر دی مشیر دی سبا به بل چېرته لاړ شي نه دی مشیر وزیر نه دی جی سینیټر دی سنیټر دی خو د حکمران پارټۍ سنیټر به یې که نه هلته کې د حکمران نه بله نشته که نه ورته ویل لږ زما دا اوس واوره لږ ما وایي ستا ډېر څه واورېده او زما هم لږ واوره داسې خبره ده حسن خانه چې ستا زما په جومات کې زما په دیر کې په جوماتونو کې خلک راپاڅي او چندې غواړي او د افغان د جهاد خبره کوي او زما ریاست خاموش پاتې کېږي ما ته دا ووایي چې د ذموارې څوک دی دویمه ګټه خبره دا ده چې د دې امریکې سره خو دا زموږ پاکستان وایي چې دا طالب ورسره ما په میز کېناو نو دا طالب چې په میز ورسره دومره طاقت ده ده کېناوه ورته د امریکې سره او امریکا تخته ده امریکا د دوی په بیا هم د دوی په حکم باندې ټوپک یې خو د امریکا وتښتېده نو په کار دا ده چې دوی ورته ویلي وی چې وروره هغه څه کې حکومت دی دی وایي چې دا ناجایز هغوی ورته ناجایزه وایي نو زموږ دا حکومت چې کوم ناست دی دې ته څوک جایز وایي نو سبا به مولا د دې خلاف ټوپک راوالي ته به سپورټ کې یا کوم چې مولانا فضل الرحمن راوځي او چې دا خلک ورته وي او سبا هغه راوځي نو دا به مونږ سپورټ کوو مونږ وایو چې بس په انتخاب کې وکړي لاړ دي چې کېدي نه چې هغه خلک یې ولي دا طالب منې طالب دی راشي خو طالب چې په ټوپک لاړ شي کېني نو زما خبره حسن خان د دې خبرې مال ته جواب راکړه چې ته یو سړي په کټپټۍ باندې دغه ګولۍ کېده چې ته به شابه دا وایه او که دا نه وایې نو زه بس تا وژنم نو ما ته دا وایه چې د هغې رزلټ په څه راځي دغه ته یو منتخب حکومت ویلی شي دغه ته یو د عوامو هغه خو زید خان صاحب هغه خو غلطه ده خو سوال دا دی تاسو دا خبره کوئ چې یاره دا هر څه پاکستان ما په خیال دا به لږ ډېر انفیر ځکه یي چې پاکستان د نړۍ دومره طاقتور ملک نه دی چې د امریکې سره هم ډغره ومه د یورپ سره هم ډغره ومه د ایساف سره هم ډغره ومه او دا ټول هر څه چې کوم دی په دې کې دا یو دا تا ته ما په دې نیستې وکړه چې کله وخت و کله شروع د هغه ټیم خبره مې ته وکړه په هغه ټیم کې دغه ورته ترکي ته ورته ویل ترکي ولا ورکړه خپله ځمکه دغه د ازبکستان او تاجکستان چې کولاو شوي وو هغې ته امریکې ویل هغې ولا ورکړه هېڅ چا ولا ورنه کړه موږ ورکړه که نه په خوشحالۍ هم ورکړه که نه
زه دغه خبره کوم، زه دا نن خبره نه کوم چې دا آیا موږ به دغه دین په خوشحالۍ دا خبره نه وای کړې. نو نن به دا چې کوم مصیبت زموږ په مرۍ کې پروت دی، زم جاړم تم جاړې، هر پښتون جاړي چې دا کم شی زموږ د تباهۍ سبب روان دی جوړېږي. ګوره زه تا نه ما دا راته ته ووایه چې نن په دې رنګ کې چې دا کم څه روان دي په افغانستان کې، او موږ وایو چې دا کې نو دا په 2092 کې نه وه چې قاضي حسین احمد صاحب پنډه دغه راوغوښتې پنسې راوغوښتې په دغه باندې ورګډ شول، افغانستان هم قبضه کړو، افغانستان قبضه شو. نو زه وایم چې امریکې قبضه نه کړو، نیټو قبضه نه کړو، چنګیز خان قبضه نه کړو، مغولو قبضه نه کړو، انګریز قبضه نه کړو. ګوره زید خان صاحب هغه انګریزی کې وایي چې lots of water has flown under the bridge، د پل لاندې ډېرې زیاتې اوبه تېرې شوي. تاسو 40 کاله مخکې خبره کوئ، مونږ خبره کوو دا اوس چې حالات هغه خو افغانانو سلیبریټ کړله. حامد کرزی صاحب د دې ټولو ووایي چې مجاهدینو فتح چې کوم دی خو هغوی سلیبریټ کوي، اوس هم ای باندې هغوی جشن مناوي. خو دا وروستو چې کوم حالات راغلي په دې مونږ خبره کوله، په دې باندې مطلب دا د ستاسو پارټي پالیسي څه ډسکشن پې نه دی روان، څه کلیرنس د باندې نشته دی جي. تاسو زړه خبره کوئ جي، زړه خبره کوئ. واوره زړه خبره نه ده حسن خان، ته زړه ولې جوړې؟ زما د 10 میاشتو لګیان چې زموږ په زما په صوبه کې حالات بیا خراب شوي دي، بیا ټوپکمار راغلي، بیا لګیا دي چندې یو دی کېږي، بیا چندې د افغان د جهاد لپاره غوښتې شي. ته دا زړه خبره ده؟ زه خو د نوې خبره کوم، زه خو زړه خبره نه کوم. زه خو دا وایم چې دا کوم حالات روان دي د دې نتیجه صحیح نه وځي. دا ته چې په ټوپک باندې افغانستان قبضه کوي، دا چې ځان ته طالب وایي او ډېر ځان ته وایي چې زه په تورمار یم او زه د افغانستان اصلي وارث یم، نو دی چې په ټوپک قبضه کړي. زه پکې څه وکړم؟ لیټس سي سوري، زه نه پاکستان پکې څه وکړي جي؟ د پاکستان چې دې خبرو ته دا سړی طالب کېنولی شي. زید خان صاحب تاسو خبره بالکل رالاله. کاکړ صاحب ته هم دا خبره کو چې یاره حالات خرابېږي. کاکړ صاحب او په دې کې بلکې زید خان صاحب تھینک یو ویری مچ. کاکړ صاحب سوال هم دا دی چې بنیادي سوال یو وقفه اخلم، وقفې نه پس به تاسو جواب ورکوئ چې پاکستان وایي چې امریکې سره طالب کې نوي شي، د هغوی جوړجاړی کوي شي. نو پکار دا دی چې د افغان هم د جوړجاړي کې پاکستان خپل یو ښه کردار ادا کړي. په دې به خبرې کو. بیا موږ سره اجمل شمس صاحب هم زموږ سره په لاین باندې. اجمل عمر صاحب بخښنه غواړم یو وړې شان دمې نه پس چې کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې. کاکړ صاحب لکه دا خو خیر یو خبره ده چې حالات تشویشناک دي، ډیفینیټلی تشویشناک دي. خدا یو خبره کېږي پاکستان حوالې سره چې یاره اوس امریکا خو لاړله، او امریکا خو مونږ خو وایي چې یاره دا شکست یې ونه خوړ، خو چې دا کمنداز سره د باګرام ایربیس نه لاړله او باګرام ایربیس په ځای د دې چې پوجانو ته حواله کړه وغلته کې لوټمارو ته حواله کړه. دې مطلب دا دی چې هغوی په خپله سټمپ یې ولګو. مونږ به دلته کې هغه پښتو کې وایي مونږ به له کمیس پرتوک جوړو چې یاره شکست نه دی او دا دی او هغه دی او اهداف دي. اوس هغوی لاړله او افغانستان یې په ورسټ حالت کې پرېږدي. خو د دې ټوله نزله په پاکستان ناروانه ده. اسې پاکستان داسې یو کردار ادا کوي چې کوم چې زید خان صاحب توقعات دي یا زموږ د نور ډېرو خلکو دا توقعات دي. افغانانو خو ټول دي چې یاره پاکستان د طالب کښېني زموږ سره او څه خبرې دې پې ومني. زه تاته بل عرض کوم، دا یا خو دا فیصله به کوو چې طالب یو فریق دی، یا به دا فیصله کوي چې پاکستان یو فریق دی. دی د طالب دا حیثیت نه مني چې هغه په خپل حیثه په افغانستان کې یو کردار لري. دې ته وایي موډ آف ډینایل. هغه په خپل سر باندې دا 20 کاله سټرګل کړی دی، ستا خوښ دی ستا نه دی خوښ، د هغه 18th سنچري ماډل آف ګورننس راوړی دی، 15th سنچري یې راوړی دی، خو ځان یې د خلکو سره ملګری کړی دی او یو هدف یې حاصل کو. او دی ورته وایي دا بل فریق کوم چې ریپبلک ریپرزنټ کوي وایي چې دا د پاکستان پراکسي ده. او دی ورته وایي چې ته د امریکې سټوج یې. دې کیفیت کې بس څه خبرې اترې کېږي. اول خو به دا فیصله کېږي چې دا کم کسان د امریکې څخه ودرېدل چې دا تاریخي طور د دوی صحیح کردارو، صحیح کار یې وکړو، غلط کار یې وکړو،
او دغه قوت چې کوم د هغې مدافعت یې وکړو آیا دی صحیح کردار ادا کړو یا غلط یې وکړو نو د یو تعین به شي چې دی غلط او بل صحیح و او بیا به په منځ کې د روغې جوړې خبرې وشي بیا به دا ویل کېږي چې یاره د بشري حقوق به صحیح د ښځو دپاره به صحیح حکومت به څنګه کوو دی خو د هغې نه راوځي نه دی دا کیفیت کې دي چې دا ټوله دنیا دې راغونډه شي او په پاکستان دې بمباري وکړي بالکل دا عجیبه یو ویو دی پاکستان طالب د امریکې سره نه دی کېنولی د امریکې خپل خواهش و چې دی طالب سره کېني پاکستان خو د 20 کالو نه ورته چې د دې ملټري حل نشته بیا د دې خبره اورېدله په کومه ورځ چې د هغه انټرسټ ختم شو وی چې بس زه روان یم هلکه دې یم راولې ګپ لګو ګوره ځکه زه دا خبره کوم چې رښتیا ته کریکټ ډایګنوزس ته لاړ شو جی پاکستان به تباه شي پلانکی به تباه شي تاجکستان ولې نه وایي چې زه تباه کېږم 1.5 کسان هلته فوجانو سرنډر کړی دی ازبکستان ولې وایي نه وایي چې زه به تباه شم ایران ولې نه وایي چین ولې نه وایي بس روزانه ماته دا خبرې کوي هلکه پاکستان به تباه شي اول خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي افغانستان د تباهي په لاره دی خو جوړ کوي موږ به خپل غم وخورو دلته چې اشرف غني صاحب راغلی او بیا عبدالله صاحب راغلی ما دغه یو سوال ونه کړی او تر اوسه پورې د دې جواب پسې ګرځم ما یاره که دا دوله دنیا مو نه غواړي چې دلته د صلح او امن راشي افغانان په خپله غواړي او که نه غواړي چې زه په صلح او په امن کې او خپل د بچو په مستقبل کې جنولی انټرسټډ یم زما ډو دریم فریق په کار نه دی هیبت الله او اشرف غني او عبدالله او کرزی دا ټول به کېني کله مجاهد دی کله لیبرل دی کله پښتون دی کله افغان دی خو خپل انټرسټ ته دی سټیرینګ بدلی را بدلی او صرف ما ته کنځلې کوي په خپل ګریوان کې نه ګوري چې دا سردار داود باندې اول ډز چا وکړو هغه دا سوچ نه کو چې داسې انقلاب راځي داسې حکومتونه داسې ولس سمیږي دا هغه ټول خاندان چې وجلو نن دی افغانان خپل په ګریوان کې وګوري چې د هغې څه نتیجه راوختله په دغه رنګه کنزرویټیو سوسایټي کې نور محمد ترک دی راوستو سوشلیست انقلاب یې راوستو بالکل د افغانستان په سوسایټي کې به کنزل دي ټیک شو کنزل دی او بلکې خلکو پرچمو دا ډرامې ما کړي دي راځو کاکړ صاحب مونږ سره نه د خلقي معلوم دی نه پرچمه معلوم دی نه مجاهد معلوم دی نه طالب معلوم دی د پروند خلقی چې دی د نن د مجاهد سره ناست دی او د پاکستان باندې ډزې کوي کرزی صاحب 3 ورځې مخکې د طالبانو ترجمانو او په 11 سپتمبر پس را شو د باچا شو د افغانستان 10 کاله باچایي وکړه په 11 کاله بیا جړا شروع کړه چې یاره جی شپې ریډ مه کوئ دا ریډ والا خو تا راوستي و کرزي صاحب بلکې افغان وجه کلار کېنا پاکستان به په خپل ځای باندې اول خو دی افغان ځان ته خپل په ګریوان کې وګوري چې څه ټایم پورې کم وخت پورې به افغان ویني دی خرڅوي دغه کاروبار پاته شو افغانانو دپاره چې یو ورور د بل ورور وینه خرڅوي دا نن بیا دا ملیشې چې جوړیږي دا وسلې اخی دا وسله دوباره ملیشې د دې مطلب دا دی چې ریاست بالکل ټوټلی الته کې کولیپس ښکاري 20 کاله پس دا ریاست جوړ کو یو منټ د 20 کاله پس دا ریاست جوړ کو چې ته نن را روانې په پنجشیر کې او په مزاره کې نوې مجلسې جوړې هندوستان محب الله ونه اصلې اخلي امرالله صالح صاحب ونه اصلې اخلي دا څوک کوي دا پاکستان کوي کاکړ صاحب
راځو سړه سینه به ګورو بالکل دې الله خبرې پاک دې ته امن راولي مونږ به دا کردار ادا کوو خو پکې دا خپل ګریوان کې به ګورو کاکړ صاحب اصل خبره دا ده چې خپل ګریوان ته به ګورو چې زمونږ د چا څه ذمہواري دی. اجمل عمر صاحب موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند د زید خان صاحب و دې ټیم کې موږ سره سینیټر کاکړ صاحب دی. خبره بنیادي سوال دا دی د افغانستان دا نوې جنگ چې اکثر مونږ وایو دلته پاکستان کې چې د افغانستان او د دوی نوې تاریخ چې کوم دی د 9/11 نه شروع کیږي. تاسو غواړئ چې نن دا کومې ناکامۍ سره افغان زه به ورته اولس ووایم ځکه لیډرشپ خو کیدی شي ځان ځای کي افغانستان چې د کومې ناکامۍ سره مخ دی تاسو غواړئ چې دا د افغان قیادت که هغه مجاهد دی که هغه کمیونست دی که هغه حلقې دی پرچمې دی که هغه سرکار کې دی که سرکار نه بار دی که هغه ستاسو علم دی دا د دې ټولو مشترکه ناکامي ده چې افغانستان یو وارې بیا چې کوم دی کوی ته پریوځي. حسن وروره تاسو ته کاکړ صاحب چې کوم ملمه دی مخکې انټروډکشن ما ونه اورېدلو. انور الله کاکړ صاحب جی سینیټر دی سینیټ اف پاکستان غړی دی جی. viewers of AVT خیبر تاسو ته احترام وړاندې کوم. حسن وروره مسله اصلي بنیادی دا ده چې دا جنگ تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنگ نه زمونږ دی او نه د پاکستان دی جنگ د بل چا دی او د نورو اهدافو لپاره جنگ روان دی. بس صرف افغانستان د کرکټ یو ګراوند دی څوک بیټینګ کوي څوک بالینګ کوي او څوک فیلډینګ کوي. دلته صرف موږ افغانان از تماشایي ناسي وتا او دغه ته صرف ګورو چې څه کیږي. خو دا تقریبا زما خپل ایج تقریبا 42 کې 42 کې روانه ما زه یو کلنو چې د افغانستان هغه کرایسس کې چې مجاهدینو او د کمونیست فایټ وو نو کې زه یو کلنو چې زما والد صاحب د هغه وخت جهاد کې شهید شول. یعنی په دې 42 کالو کې د افغانستان کې لیډرشپ دی هغه یو د څو اشخاصو په لاس کې دی او دا چا دي دا په مقابله خپل شي خلک دي. دا خلک دي چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ضیا په وخت کې که تاسو یادېږي چې مجاهدین از اور لیډرز مجاهدین از اور هیروز دا غي نو وروسته به بل طبقه راغله چې که تاسو یادېږي یو بل جنگ په افغانستان کې کېل شو داخلي کشمکش چې پیدا شوی او دلته د نړیوال هم په دې فکر کې دي چې افغانستان نارامه اوسېږي. د افغانستان په کامیابی کې او د افغانستان پر مختګ کې دا خلک شوق نه لري. دلته دغه خلکو شوق په بربادي کې دي او دغه خلکو دلته اړې غړې غواړي دلته د امن نام نسیمه د امسیمه نام نه غواړي. تاسو کتل جیسون کې بایدن کوم خبرې وکړلې دغه د چین مهارول دي دغه دلته د روس مهارول دي دلته ایران دی دلته خو متاسفانه چې دا اوس کومه جګړه روان شوې د دې یو بل انګل ته تاسو حسن وروره وګورئ دلته مسله څه ده. دلته مسله ده چې په دغه صفوفو بیرونی خلک جنگيږي دلته تاجک دي دلته ازبک دي دلته چاینیز دي دلته د نورو هیوادونو د تاسو د پاکستان د مدرسو خلک دي. تاسو وګورئ چې په ننګرهار کې ډېرې خلک په دې جګړه کې وژل شو او د بونډري نه نږدې د اخواته پاکستان ته وراوړي او ایران ته هم دغه سي. دلته مسله ده چې د خلکو د ولس بې اعتمادي خو یو بحث دی چې هغه په حکومت باندې شته خو دلته اوس ولس د دغه کرکې سره مخ شوی ده چې ولې موږ کې پردي هیوادونه لاسوهنې کوي او تر کومه پورې به دا لاسوهنې ساتي. موږ یو بل جنګ ته چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته د پښتنو او د نورو خلکو جنګونه هم دي غواړي پښتانه په دې سیمه کې ډېر محدود وساتي ډېر پسمانده وساتي او همیشه هغه پروژې چې په پیسو باندې دوی باندې اپلیکیټ کیږي او هغه بغیر د پیسو په دوی باندې تطبیق شي. دلته موږ افغانان زموږ فوج د دې وړتیا لري چې دوی سره وجنګي خو متاسفانه دلته څوک شته چې هغه نه پرېږدي جګړې ته. د هغو په خوښه باندې جهاز به هم جګېږي د هغو په خوښه به پوستې هم پرېښودل کړي یو رقم د ډیلو معاملې روان دي. حسن بھائی جی اجمل عمر صاحب زبردست کاکړ صاحب اجمل بھائی یو خبره وکړله خو دوله یو بل تاسو واورېده ما په خیال پوره چې دوی دا کوم انګل ورک نو واقعي دا یو حقیقت پسندانه غونته کې انګل دا دی چې افغانستان باندې د انټرنیشنل دغه یو غویمن روان دی او په افغانستان کې نړیواله ورورولي نه غواړي چې دلته کې د امن راشي دلته کې د ارامي راشي. بیا کاکړ صاحب اشاره وکړه دوی تپوس وکړو چې تاسو وانه اورېدله چې په G7 کې کومې خبرې شوي دي کوم د G7 ملکونو دغه چې شوي. اوس کاکړ صاحب هم دغه پوښتنه زه ستاسو نه کومه چې مونږ په پاکستان کې زمونږ
سرکار دولت حکومت یا چارواکي چې دې څیزونو ته ګوري هغوی د دې ریډینګ څنګه کوي چې آیا دا یو ساده مسله ده څنګه چې زاهد خان صاحب ډېر 2+2 4 کړه که نه د دې کې هم دا کمپلیکیشن دي کومې ته اشاره چې کوم دی اجمل عمر به وکړه خو یو وړه شانتې دمه ده د دمې نه پس په ډیټیل په دې تاسو خبره کوي کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې کاکړ صاحب تاسو نه ما پوښتنه کړې وه اجمل عمر صاحب چې کومې دغه پورته کړی کوم پوینټس هم هغې حوالې سره دي زما خو اړه ډېر ښه شو چې د اجمل صاحب خبرې مې واورېدې خو ګوره عرض ممدک دی چې ما درته کو دا په افغانستان کې دا نوی رنګ چې کم را روان دی مونږ ته پته لګي چې سبا به د عراق او د سیریا نم خلک دلته راځي آیا دا به د چین خلاف استعمالیږي د سنټرل ایشیا خلاف استعمالیږي روس ته ځي ایران ته ځي پاکستان ته راځي هیڅ چاته پته نشته هیڅ چین نوم ما واخیسته همدغه خبره زما عرض بیا کولو چې خبره تش د پاکستان بلیم کول یا پاکستان بیشنګ باندې دا شی نه حل کیږي او دا به یو مس ګایډډ اسسمنټ وي دا د خطې چې کوم طاقتونه دي دی به د یو بل سره کینی خبرې اترې به کوي او په افغانستان کې به د صلح دپاره کوم کردار چې نیټو امریکې پرېښود وی چې مونږ نه کوو خو مونږ خو ډایرکټ ورنه متاثره کیږو که زه یم او که چین دی او که روس دی او که ایران دی او که دا ټول سنټرل ایشیا ده ما ته داسې ښکاري بالاخر به دا خطه چې کومه ده ایمیجیټ خطه دی به په افغانستان یو کنسنسس راوړي د افغان لیډرشپ سره د افغان مختلف ګوندو سره تر کومه وخته پورې به افغانستان دا چې ما اشاره ورکولو چې د وینو کاروبار به کوي خو بس د څلوېښت کاله یې ډېر وکړو که نه آخر خو به دا ختمیږي دی به ولې د هر چا دپاره د ماشوم همدغه دپاره پیدا کیږي که ازبک دی که پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی چې دی به د یو چا دپاره استعمالیږي او وجلې کیږي به دی به کمپیوټر ساینټسټ نه جوړیږي دی به ډاکټر نه جوړیږي دی به د هیواد په دې سیاسي او سفارتکاري کې نه راځي بس ده به کلشنکوپ اوچت کړی او یا به څوک ولي یا به څوک دی ولي یو پیسفل سوسایټي یو پیسفل سټرکچر دپاره به آخر دا ریئلایزیشن به د افغانستان د دننه راځي دا زور ته نشم ورکولی چین یې نشي ورکولی تاجک یې نشي ورکولی روس یې نشي ورکولی ایران یې نشي ورکولی دی به راځي او دا خبره کوي چې انف از انف چې نه زه د یو پراکسي جوړېږم او نه زه د بل پراکسي جوړېږم او زه د ټولو سره په ښه انداز ښه تعلق که هغه نیبرهوډي او که د نیبرهوډ نه بهاري که د هندوستان سره تعلق جوړوي که د امریکې سره جوړوي که د روس سره جوړوي که د پاکستان سره جوړوي کاکړ صاحب اجمل عمر به یو خبره کوي اجمل عمر به وایي چې مونږ افغانان دې ته څوک پرېږدي نه هلته کې یو غویمن روان دی د ایران پاکستان ترکیې د عربستان د دنیا چې هر یو ملک ته په افغانستان کې راغلی خپله دیری جوړه کړې ده هغوی نه پرېږدي افغانان چې سم شي سمېدو ته یې پرېږدي نه چې دوی لږه ساه واخلي اوس کوشش کوم چې ترخه خبره نه وکړم جی 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 دا کار زه وله نشم کولی دا به افغان په خپله کوي بالکل که پاکستان استعمالی نو پاکستان ته به نه وایي که ایران استعمالی ایران ته به نه وایي که انډیا استعمالی نو انډیا ته به نه وایي نو د انډیا نه خو به زه نه ورسره کوم خو دی به کوي که نه دی به دا بایډن چې ورته ویلې چې یو هاف ټو ټیک یور ریسپانسبیلیټي په خپله به ذمهواري اخلی نو دی به دا ذمهواري اخلي که نه دا خو زه نشم اخیستی ښه کاکړ صاحب یو د اجمل عمر بهی یو پوښتنه کوم اجمل بهی دا راته ووایه یو سوال خو مې ستاسو نه بل هم کو ځکه چې کاکړ صاحب مې یو اشاره وکړله چې افغانستان باندې دا سلسله چې کومه ده که د روس خلاف راځي نو امریکا راځي میدان جنگ افغانستان دی کرکټر یو روس دی یو امریکا ده اوس چې کوم دی یو وارې بیا چې کوم دی طالب راغی کرکټر هم بدل شو امریکا پکې د روس کردار امریکې واغسته او دلته کې افغانان د مجاهد کردار طالب واغسته اوس چې کوم دی یو وارې بیا د خطې
چین نه روان دی نو کرکټر به بدل شي د روس په ځای به چین نه شي امریکا به کانسټنټي طالب به چې کوم د افغانستان به بیا هغه میدان جوړیږي زه دې باندې نه پوهېږم چې همیشه څه کېږي په دې خطه کې هغه افغانستان د هغې دپاره چې کوم دی هغه تاسو ته پلی ګراونډ وي چې د کرکټ میدان ته جوړ شوي واقعي کاکړ صاحب وایي چې په دې کې خو د افغانستان مونږ چې د افغانانو سره خبرې کوو یا مونږ پښتانه اکثر ډېر غټې غټې خبرې کوو زمونږ یو کرکټر دا دی هغه بابولال یو ټپې مپې مونږ ډېرې کوو چې زه دا یم او زه دا یم او زما د مرکو وطن دی او زما د جرګو وطن دی او زما چې کوم دی دا په دې 40 کاله کې خو نه ما د پښتنو د ازبکو د تاجکو د ایمکو د عربو د بلوچو یا د دې نه ما مرکه ولیدله نه ما جرګه ولیدله نه د کاکړ صاحب خبره ټول راغونډ شو د افغان په نوم باندې د افغان خاورې دپاره دوی یو نه شو اوسه پورې څوک د یو دپاره ټوپک رالي بل د بل دپاره دا کار خو به تاسو کوئ که نه جي اصل به یې غواړم چې لږ وضاحت ورکړم او لږ مخکې لاړ شم تر څو کاکړ صاحب هم په پروګرام پوه شي تاسو د جورنالیزم پوینټ اف باندې هم دغه مسله روانو که تاسو کتلي نیویارک ټایم یو میاشت مخکې یو مکالمه لیکلې وه وروسته یو ډېر قوي وضاحت یې ورکړی تاسو وګورئ چې نیویارک ټایم کوم مکالمه چې لیکلې وه هغې کې دا لیکلي وه چې کله روس افغانستان ته عواید چې کوم وو د هغه تقریبا $27 میلیون وو دا تقریبا 79 نه بیفور مخکې خبره ته کوم خو کله چې دوی د افغانستان په جګړه کې داخلېږي او د دنیا سوپر پاور جوړېږي رشیا ماتېږي د دوی اوس هغه کوم چې انکم دی هغه څومره تاسو خبرې هغه څو 20 تریلیونه دی کو $30 تریلیونه د ایرلی دی نو په دې معنی چې دوی په افغانستان کې سرمایه ګذاري څونه کړې ده که تاسو اوس کتلي دوی په افغانستان کې د USAID په تر باندې انکشافي کارونه کې $240 مصرف کړي او $288 میلیارډ هغه په جګړه باندې مصرف کړي یعنی اوس دلته ګین ان لاس نشوي دی دلته ګین تقریبا راوند اباوت 5000% ډیک شوی دی خو هغه یو ګوري په جګړې نه مخکې دغه هدف دغه ګټه په جنگ کې ده هغه په ټوله کې تاوان دی او څومره نړۍ څخه تقسیم کړی ده او دا مو سره والو سن بای کاکړ صاحب زموږ ورور دی اوس کله چې پاکستان د برتانیې ازادي اخلي په 47 کې دینه مخکې د کشمیر سره تاسو د انډیا سره د پاکستان مسله پرې نه خوله تاسو د کلاس 9 د سوشل سټډي کتابونه وګورئ کله چې تقسیمات کیږي هغه مسله چې د مسلمان ملک ته لاړ شي چې پاکستان ته هغه چې ونه شول دا خو د دوی د پخوانه دغه یو ستراتیژي او پالیسي ده چې څخه مو کولی شو چې مسلمان سره وجنګو او زموږ حاکمیت په منطقه کې پاتې شي هغه پخوا د پښتنو شکست درته یادوي چې افغانانو او پښتنو هغه ته شکست ورکړي د هغې نه وروسته وګورئ موږ تاسو په جنجال کې پرې نه خورو دغه زما او ستا وروري آیا ما ورته په دې ترخم باندې که څوک داسې نه د لاین هم راکش کړو ما ورته بېلېدلی شو زما او ستا ژبه بېلېدلی شي زما او ستا ثقافت بېلېدلی شي زما او ستا غم و ښادي وروري بېلولی شي هېڅکله نه بېلېږي ځکه پښتون خو تقریبا 100% باندې مسلمان دی 100% هغه بنیادي مسلمان دا پښتون دی خو متاسفانه دلته جګړه نړۍ بل رقم تقسیم کړې ده تاسو وګورئ اوس افغانستان کې او پاکستان کې ته په ما سور نه لګېږي چې هندوستان ته دې ولې امبیسي او کنسولیټ ورکړي او هندوستان هم داسې وایي چې تاسو ولې پاکستان سره دومره نږدې اړیکې روابط ساتئ دا جنګ د بل چا جنګ دی دلته د اقتصاد جنګ دی دلته د روس او د چین او د امریکې جنګ دی کاکړ صاحب او حسن بھائی زما خبره یاد وساتئ موږ که پښتانه هم دي ګورئ موږ تاسو پښتانه یو او وروڼه یو سره موږ تاسو که جګړه په افغانستان کې هم وي جګړه نه ختمېږي او پاکستان هم ارام نشي پاتې کېدلی ځکه دا د اقتصاد جنګ دی دا د سوپر پاور جنګ دی او دلته هر سړی غواړي چې یو طاقت اوسېږي تاسو وګورئ چې اوس په دا اوس وخت کې طالبان سره چا مالي فاینانشلي سپورټ کولو سعودي کولو اوس سعودي او قطر سره وران شوي دي سعودي د مخالفت د سولې پروسې سعودي مو د مخالفت د سولې پروسې کوي هندوستان د سولې پروسې مخالفت کوي دلته د ایران هم کوي دلته چاینا او رشیا دا چې په سکرین باندې کوم شی دی هغه دغسې نه دي اوس مسله ده موږ ته څه کول پکار دي کاکړ صاحب دا خبره اشاره وکړه چې ریسپانسیبلټي به څوک والي افغانان پخپله والي کاکړ صاحب دا موږ تاسو پښتونخوا کې چې تاسو پراته یې او موږ هلته وخت تېر کړی دی تاسو فکر کوئ ته د ابتابات نه بري ته وړه
صوبه نه دبليو یا صوبه سراج پښتونخوا کې ته افتابات راوړي تاسو د پېښور خلک او د پېښور انکشاف معلومات کیږي او تاسو د اسلام آباد معلومات هم کیږي د اسلام آباد په نن په کوم حالت کې روان دي او پېښور په کوم حالت کې پاتې دلته جنگ هغه پروژې چې پوخا په امریکا او اسرائیل په ما او تا باندې پیسې تقسیمولې اوس د پیسو ضرورت نشته ما او ته غربت کې ښکیل کړیو ما او ته په جګړه کې ښکیل کړیو ما او ته په وژنه کې ښکیل کړیو زما مشر هم خرڅ شوی او د پښتون مشر هم خرڅ شوی لوبه پردي خلک په موږ باندې کوي تر کومه پورې چې موږ او تاسو دواړه خوانا که ته وګورې تا د وزیرستان حالت وګوره تا د پېښور حالت وګوره تا د کوټې حالت وګوره هغه ځای چې پښتون پروت دی د کوم حالت کې رسولې آیا دا جګړه صرف د پښتنو دپاره ده او که نه د نورو دپاره ده خو زما اتن وروره مسله دا ده چې دلته ریسپانسیبلي چې کوم افغانانو ته ورکوي افغانان یې هم تقسیم کړي تا پېښور کې چې ANC دی تا پېښور کې مسلم نون دی تا پیپل پارټي ده آیا دغه درې ګوندونه هم کله تا کتلي دي چې په یو سټیټ باندې ناستي او یو ورورۍ باندې ټغر باندې کړي هره پارټي خپل ستراتیژي لري او پښتون هغوی هم سره تقسیم کړی موږ کولی شو دغه اتن بهیر چې موږ تاسو شریکه سره کینو د دغې بدبختۍ علاج ګورئ دا نه دی چې موږ تاسو جګړه وکړو دا جګړه به ګوره تاسو ته دردي دغه امریکایان به دا نه اجمل صاحب دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا ستاسو لیډرشپ دا کوي چې یاره دا خبره مونږ له په خبرو حل کول پکار دي پاکستان سره هم کېناستل پکار دي د ګاونډي هیوادونو سره هم او یو سیریس ډیبیټ پکار دی ستاسو د طرفه خو چې څوک امپورټنټ کریکټر د پاکستان هغه باندې خو تاسو د الزامات ګورئ چې کوم افیشل د طرفه کوم الزامات راځي اصلا به دا چې موږ تاسو سره ورونه یو کنه دغه تاریخونه باید موږ ډېر ښه مطالعه کړو تاسو د حقیقت ته ځکه موږ باید حقیقت ووایو چې راځو کاکړ صاحب اجمل صاحب زه راځم هلک کاکړ صاحب اصل به صحیح شو اصل به غواړم چې خبره وکړم جی وکړو زه کاکړ صاحب هم باید په دې پوه شي او دا ویورز هم باید دغه مسله ولې چې حکومت افغانستان ولې تنقید او اعتراض کوي چې زمونږ د پاکستان لیډرشپ چې کوم دی یا ګورنمنټ دی ډایرکټلی دې کې انوالو دی هغې وجوهات او هغه ثبوتونه هم موجود دي تاسو وګورئ د جنرال ضیا په کراچۍ کې چې کوم هغه وینا کوله تاسو ته هغه وینا لږ سره راشي وګورئ چې اوس هم په ویبپاڼو کې پرته ده تاسو د کرنل امام هغه وګورئ چې کرنل امام په خپل وخت کې په کوم ځای کې کوم کارونه کړي تاسو د هغې نه وروسته دغه اوس د طالبانو د حقاني چې د حقاني زوی چې په اجمل عمر صاحب د کرنل امام صاحب چې کومه خبره کوي خو تاسو په خپله ووایئ چې زما پلار هم په هغه جهاد کې حصه اخیستې ده هغه ستاسو دپاره جهاد دی راځو کاکړ صاحب جی تاسو سویل غواړئ اخیرنی جی کاکړ صاحب راځو اجمل بھائی کاکړ صاحب له راځو جی کاکړ صاحب تاسو سویل غواړئ که نه زه یو پوښتنه لرم اجمل بھائی اوس په سړه سینه زما خبره اوره جی ما ته الحمدلله دا یو ښه ویل ریډ افغان ښکاري که نه بالکل اجمل دی سیګار رپورټ په واشنگټن پوسټ کې اوس پبلش شوی دی او هغې لیګل بیټل کړی دی د 3 کالو بیا هغې اجازت ملاو شوی دی ستا بینکونه کولیپس شوي دي د کرپشن نه په افغان ډیفنس فورسز کې 300 ګوسټ امپلاییز یعنی عسکر هغې تنخواه بتله خلک به نه دا 20 کاله او 2 ټریلیون ډالره چې کم زیان وشو د ټولې دنیا دې کې ستا نه مراد د دې لیډرشپ څه کردار شته د پاکستان رښتیا به زه درته وښیم مایک ملن ټسټیفای کولو د دغه کانګرس کمیټې ته هغه ورته وایي چې د دې لاجسټک پوینټ اے نه پوینټ بی افغانستان کې تاسو څنګه انشور کوئ چې دا رسی نو مایک ملن په خپله ورته ووایي چې دا مونږ طالبانو له پیسې ورکوو او پیسې هم څومره $1 بلین یې ورکړي دي دا کمانډ چې به کوم چینج کېدو د ISF څخه هر 6 میاشتې پس په هلمند کې برطانیه به لوکل طالبانو له پیسې ورکولې چې زه څه پورې دلته یم جګړه به نه کې په سروبي کې فرنچ ولا ورکولې ایټالین رالو بیا هغه لوکل طالبانو ته تنخواه غوښته بیا یې ووجل د دې افیشل انکوایري په برسلز نیټو هیډ کوارټر کې شوې ده داسې جنګ کیږي یا وروره زه خو دغه عرض درته کوم زه به هم لږ ډېر نقصاني شوی یم خو ته خو تباه برباد شوې په دې خبرو تا چېرې د خپل لیډرشپ نه دا تپوس وکړو
چې یاره دا مونږ به دا عسکر جوړو دا اردو جوړو دا به سبا د طالب سره مقابله کوي او ته غلا پکې کوې غلا دا خو ستا په غلا زما ماشوم وژلی کېږي تا دا تپوس اختیار نشته یا حق دی نه دی یا پکار نه دی چې وایې کې ما خو د هغه اردو پیسې نه دي خوړلي پاکستان خو نه دي خوړلي چا د بینکونه دغه کړو چا د هیروینو کاروبار کوي ته نه خبر زه نه یم خبر طالب داسې راوچت شو چې امریکا لاړه عراق ته د یې دلته ارګنایز کړو دا تشت په ټکو کوټه شورا ده پېښور شورا ده میرانشاه شورا ده هلکه اوس خو هلته ماسکو شورا ده تهران شورا ده بیجینګ شورا ده هغه د ټولې خطې سره وتړلی شو او ته یو حکومت وې ته ریاست وې ته د بیجینګ نم لرې شوې ته د ماسکو نم لرې ته د اسلام آباد نم لرې ته د تهران نم لرې یا خدای دې تا ته هدایت وکړي ته څنګه حکومت او ریاست دی کاکړ صاحب ډېره مننه وخت زموږ سره اجمل عمر بھائی وخت زموږ سره ختم دی خو کاکړ صاحب بنیادي خبرې هم دغه وکړې د مایک ملن خبره چې وکړله یا د فرنچ او یا د جرمن هم دا ده چې تقریبا ټولو به طالبانو له پیسې ورکولې او ډېر دغه کاکړ صاحب ډېره مننه ډیټیل تاسو موږ سره د اجمل عمر بھائی تھینک یو ویری مچ اخیره کې موږ سره وخت ختم دی نو ټایم نشو درکوی د زید خان صاحب هم ډېره مننه ګران کتونکو دا زموږ پروګرام اجازه غواړو د الله په امان